ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी तो है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अजीजानो नन दे जुमे मुबारके औरत बांधे चून की पंदगा ज़िलहजे म्याश आखिर के हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहादत वाक़े शहर है चागा पर तारीख के यो ढेर मजलूमाना शहादत है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक के बाद
او داغه مناقب داغه حالات په مختصر غوندې بیانو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترور لور زوی دی. بنو امیہ خاندان سره تعلق لري، خو رشتہ دارۍ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترور د لور زوی کیږي. دریم خلیفہ په اسلام کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. بیا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے. بیا خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اہل سنت والجماعت دا و اتفاقیہ عقیدہ دا نظریہ دا. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا کو خلق نہ دے چې په عشره مبشره کې هم دله امتیازي شان حاصل ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت تسلیم کړو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت ته چې هغه ټوله زندگی بیا د الله جل جلاله د دین په تبلیغ کې صرف کړی ده. خپل مال او اسباب ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د میشن د تبلیغ د پاره وقف کړیو. بلکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت ته چې په عشره مبشره کې کثیر تعداد د هغو خلقو دی چې هغوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې اسلام قبول کړی دی. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تبلیغ او د دعوت د هغه کوششونو ثمره وه چې دومره خلقو ایمان راوړو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم یو هغه شخصیت دی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په کوشش او د هغه په دعوت او تبلیغ باندې د ایمان راوړو او بیا یې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اسلام باندې بیعت فرمایلو. دا یو ډېر بس لګي ورو کم دا کفي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له دعوت ورک او د رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات بیان کړل او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته د اسلام خوبیان بیان کړي او دا ورته وی چې اے عثمان اسلام یو داسې مذهب دی، داسې انصاف والا دین دی چې په دې کې نه د مشر او نه د کشر د هیڅ چا بې عزتی او د چا ظلم او د چا بربریت اسلام نه برداشت کوي. اسلام هغه منصفانه مذهب او هغه منصف دین دی چې هغه غلام له هم حقوق ورکړي دي نو آقا له هم حقوق ورکړي دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله متاثر شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له تشریف ورړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اسلام باندې بیعت وکړو او د تمامو باطل دینونو نه توبه وایستله وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې کله مسلمان شنو بیا حضرت عثمان هغه شخصیت ته چې د بیا ټوله زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن د تبلیغ د پاره وقف کړه. اگر که پاغه کې خواږه راغلي دي، کاغه کې ترخه راغلي دي، کاغه کې سخت راغلي دا، کاغه کې هر قسمه حالات راغلي دي، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا غي نه ګریز نه فرمایله او دله داسې امتیازي شان حاصل ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سالور لونی دا زموږ تاسو عقیده ده. یا ایها النبی قل للمؤمنین مخی جمعه کې ما دا خبره تقریبا کړې وه. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے محمد
محمد اخپل لونو ته دا نصیحت فرمایا. مفسرین لیکي چې بنات صيغه جمع ده د محمد رسول الله سلور لونه دي سلور. ځکه من خطبه کې داغه د سلور لونو نمونه اخلو، اگر چې بعض عالمان نه اخلي اغستل پکار دي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو لونو نکاح مخکې نه د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مخکې د ابو لهب دو زمانو سره شوی او رخصتي لا نه وشوي، صرف په نوم شوی دا وای. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله پر رسالت منصب باندې سرفراز فرمایلو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لړه د کافر کور لچتم نشیت للې، نو هغه سره هغه سلسله قطع کړه. د مسلمانانو لړې د کفارو په کورونو کې چرته هم دا غوي نکاح نه کیږي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې محمد رسول الله شو، اول خو محمد ابن عبد الله، خو چې کله الله جل جلاله رسالت ولا منصب ولا ورک، نو دا ټولو نه اول د رسالت په وخت کې ټولو نه اول رشتہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو بکر سره رشتہ ولا کړی دا، نه عمر فاروق سره رشتہ کړی دا، او نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره رشتہ کړی دا. بلکې کم وخت کې چې محمد رسول الله نبی شنو په هغه وخت کې لا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ځوانه تم نو رسیدلې. کله چې د محمد ابن عبد الله نه وخت محمد رسول الله شو، نا ټولو نه ولا رشتہ چې وکړه، ټولو نه ولې چې د خپل لور د پاره کوم رشتہ خوخه کړه، هغه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خپل لور دا خپل لور نکاح ټولو نه اول د محمد رسول الله په حیثیت باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره فرمایلو. دا ډېر لوی سعادت ده کنه. خلق دا سوال کوي چې خلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر دا کنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر دا. سوال کئی خلق اور خلق پدے باندے دلائل وائی تو خلق دا سشتا وہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اطولنا اول ایمان راوڑے رے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے تسلی ورکڑے دا، اور پل ټول جائیداد و دولت محمد رسول اللہ کو مشن باندے قربان کرے رے، اور دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مور مبارک دا مداغیب درجہ لوئے گا خلق ہوئی. منگو ٹک تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ د شان نہ انکار نشتا، ولی ډیر لوی شان لري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ دا سے ملګرتیا کړي دا چې چرته به څوک ناره نه همونه کی. محمد رسول الله چې یتاو یکی یو به له څوک ورسره نو ملګری نو، وای دوستان باشد کی گیرد دست دوست، دوستان باشد کی گیرد دست دوست، در پریشان حال و درماندگی. وای دوست خو هغه دی چې د تکلیف په وخت کې د پکار باندې راشي. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله هغه بیبی دا چې په هغه یو والی وخت کې هغه د خطرې په وخت کې د محمد رسول الله هغه رسالت قبول کړی دی، خپل تمام جائیداد په محمد رسول الله باندې قربان کړی دی. دین هیڅ انکار نشته، خو یو خبره ضرور ده چې د چا نکاح په فرش باندې شوی دی د هغې شان د هر چا شان سره نشي ملاوېدلی چې د هغې په فرش باندې نکاح شوی دی. د یوې ښځې نکاح په فرش باندې شوی دی محمد رسول الله. الله جل جلاله فرمایي ګوره چې کله خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کوي، وکالت ټول ستا لاس کې دی، اختیارات محمد ستا لاس کې دي، ټول کار ستا لاس کې دی. خو ولې کله چې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح کیږي، الله فرمایي اختیارات ستا لاس کې نه دي، وکالت ستا لاس کې نه دی. دا نکاح به په فرش باندې نه کیږي بلکې دا به په عرش باندې کیږي. دا الله خوښه ذکر اللہ جل جلالہ فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخفل خلی مبارک باندې یو لفظ امداسي نه روباسي چې هغه لفظ در الله طرف نه نیوی راغله، ایوا اشاره هم محمد رسول الله خپل نه کوي چې تر څو پورې برنا حکم نه راغله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ
ستا بیبیان د عامو بیبیانو په شان ته نه دي. ګورې ستا بیبیانو له پکار ده چې هغه پرده وکړي. عامو صحابه کرامو په مابین کې دي نه کیني، ولې ستا بیبیانې خو اعلی بیبیانې دي کنه. محمد هغه پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم فرمای اے عمره زدا منم ستا خبره ډیره غیرتی خبره ده، ستا خبره ډیره حق خبره ده، خو ولې عمره عمل نشم کولی چې تر څو پورې حکم د بره نه نه وي راغلی. کله چې بره نه حکم راشي نو بس بیا به منم. نو الله جل جلاله فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. همدارنګه الله فرمایي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے محمد ٹھیک تے زما محبوب یہ خول مانن اتفاق دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورے سره ده نن بعد بخذ پکورونو کې کېنه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى فاستعین ومنلا. نو ځکه موږ وایو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح پارش کې شوی دی، د حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا په فرش کې شوی دی، د حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح هغه وخت کې شوی دی چې د محمد بن عبد الله او حضرت عائشہ سره نکاح په هغه وخت کې شوی دی چې د محمد رسول الله نه چا شان لوی دی. عائشہ خو عائشہ ده کنه. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د دیو جنا شان لوی د حضرت خدیجہ نا چې داغه نکاح پارش باندې شوی او بل داغه نکاح پدا سے وخت کې شوی چې محمد رسول الله او د خدیجہ نکاح پدا سے وخت کې شوی چې هغه محمد ابن عبد الله. عزیزانو د حضرت عثمان شان لسوک ځکه نشي رسیدي چې کله حضرت محمد رسول الله شو نو ټولو نه اولی چې رشتہ وکړه نو د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سره ټولو نه اول رشتہ وکړه، خپل لوري ولا ورکړه. او په اسلام کې ګوره د مرتبه او د درجه لپاره دوه سيزونه دي، یو هجرت ته، یو واقعیا د بدر ده. دا د بهتروالی یو معیار ده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحاباو کې دا شان هم حضرت عثمان نه زیات چاته نه ملاو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو باندې تکالیف راغلو، د مکه مشرکین ور باندې مظالم شروع کړل، هر طرف نه ور باندې فتوی ولګې دي، دغه نوې دین راوړې دي، دا خو د پلارو د نکې دي پرې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ډېر زیات پریشان شو. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رب العالمین فرمائی خبردار د صحابه او جګړه د پولی او د پټي جګړه نه وا، هغه تکلیفونه په پولی او په پټي باندې نه تیرول، هغه د مړو یا د ذاتياتو جګړه نه وي، هغه د کنسلو یا د بل شي اختلاف نه، بلکې وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. غلطی د صحابه کرامو بل هیڅ غلطی نه و، ګناه د صحابه او هیڅ ګناه نه و، بلکې ګناه داوا چې هغه ایمان راوړی او دای ویلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نشتا لایق د عبادت لا اله نه لات څه کولای شي، لا اله نه منات څه کولای شي، لا اله نه عزا څه کولای شي، لا اله نه بل شهید څه کولای شي، دا ټول محتاج دي الا الله مگر یکی الله تا. نو ځکه الله فرمایي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز. الله باندې ایمان راوړو ډېر تکلیف شو، هر طرف نه د ظلم دور شو. صحابه کرامو ته رب العالمین طرف نه حکم وشو چې هجرت ته وکړي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت ته چې د حضرت ابراهیم علیه السلام نه بعد شپږ زره کاله بعد ټولو نه اول هجرت حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ کړی، 6000 سال بعد د ابراهیم علیه السلام چې هجرت کړو پس هغې نه دا سنت ټولو نه اول حضرت عثمان ژوندي کړي او بیا یوازې نه روان. حضرت
محمد رسولullah صلlallahu علیہ وسلم لور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ هم ور سره دا حبشه طرف ته هجرت کړي د سره پارا د لا اله الا الله د پارا د پلیو د پټي د پارا نه د شکرانو د سکاتونو د پارا نه د بل شي د جګړو د پارا نه جګړه سوا لا اله الا الله اکی الله باندې د پر روان دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک عمر سره دا نو چې کله ورسېدل حبشه ته اټولو اول هجرت حضرت عثمان کړي بیا د بدر واقعا په بدر واقعا کې الله فرمایي لا یستوی منکم نشي بربره دله تاسو کې هیڅ ګوره دا ورستو خلق نه هغه څوک چا چې هجرت کړي ده مکه د مکه فتح مکه نه فتح مکه نه مخکې چې چا هجرت کړي لا یستوی منکم تاسو صحابه هم هغه سره نشي رسیدل دا شان دومره لوی شان ده وقتل او چا چې jihad کړي غزوه بدر کې صحابه کرام داري درجه ته نشي رسیدل رستو خلق لا ډېر رستو خبره ده عزیزانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کله چې د بدر واقعه راغله خلق صفونه روان دي خپل ویني د نظرانه پیش کولو لپاره حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جگر گوشا داغه د زړه ټوکړه حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ده حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات دلگیر او ډیر زیات خفره شي الله خلق روان دي داسې مقدا چې الله جل جلاله د وینې په تویولو باندې راضي کیږي خلق سرونه کټ کوي یا الله د محمد رسول الله لور بیمار ده سر زما خزانه یا الله زما خزانه بلکې د محمد رسول الله لور بیمار ده مال الله سو حکم کوي پتہ نشتا مال بداوي چې جهاد تلار شاه کنا ما بکور کې نه رب العالمین رحمت په جوش کې راغلو جبرائیل امین راولېګلو فرمای اے محمد صلی الله علیه وسلم لار شاه حضرت عثمان ته وایا چې د ما غزوه بدر کې مجاهدینو کې لیکل خبردار د لار نشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور تیمارداری دیو کې د ما مجاهدینو کې ولیکلو ها کله چې جهاد شو مالی غنیمت تقسیمې ده ټول له حصے ملاو شي واه سب پیغمبر علیه السلام راغسته کې خوا صحابه تاسو کې یا رسول الله یا رسول الله څومره خلک چې حاضر دي ټول له حصہ ورکړه یا رسول الله دا حصے خود مجاهدینو حق دی یا رسول الله دا مال غنیمت خود مجاهدینو د غازیانو حق دی الله یا رسول الله دا حصہ تاسو چا د پاره خدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب جواب کوي وې دا حصہ د حق چا حصہ دا چې هغه رب العالمین عرشنا په غزیانو کې لیکل دی دا فرمایلی دی چې حضرت عثمان هغه شخصیت ته چې د پیغمبر علی السلام د لور تیمارداریو کې نو بس انداز د غزا بس د ما بدر په غزیانو کې ولیکل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بدر نو واپس راغی چې ګوري حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها انتقال شوه دا وفات ته حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر دلگیر دے ډیر پریشان دے ډیر زیات خفه دے ډیر زیات مغموم دے سترګو کې وښ کړي او سترګې د وښ کو نډ کړي چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو د سرخ کته کړه ډیر زیات دلگیر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مټ باندې لاس کې خو وے اے عثمانہ خبردار تیری آنکھوں میں آنسو دیکھی نہیں جاتی میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو ارفع راسک سر دے اچت کا غمجن کے گما میں تمہیں مغموم نہیں دیکھ سکتا تم کیوں مغموم ہو اللہ کے بندے اگر تو فرمائی یا رسول اللہ پدے باندے نے ہم غمجن چھ زما خزا وفات تا یا رسول اللہ پدے باندے نے ہم پریشان چھ زما کور نہ زما خزا لاڑا پریشان پدے باندے ہم چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور نہ زما کور خالی دې ته ډېر زیات پریشان هغه د رحمت والا محمد هغه د مینې او د محبت والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور د وفات په وخت کې اعلان کوي و خلق تمام خلق واوره ما دویم لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نکاح حضرت عثمان ذوالنورین سره کړی دی ځکه ورته ذوالنورین وایي د دوه لونو والا د دوه نورونو والا تاسو ورته غنی وایي موږ درته وایو چې غنی ویل کفر نه دی خو غنی ویل نه حضرت عثمان ذوالنورین ویل زیات بهتر دي ځکه چې احادیثو کې غنی نه دی راغلی احادیثو کې عثمان نوم سره ذوالنورین راغلی دا خو بل چا تاسو ته اشاره کړې ده
چله که غنی غنی وای زنورین ما وای دې کې خو نقطه ده په دې باندې خو خیاران پوهېږي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د وفات په وخت کې ډېر د غم او د خفګان او د پریشانۍ وخت ته سوچو کې د چا لور چې وفاتي دغه به څه حالي. خو بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه دومره زیات خوشحاله دی. وایي ای عثمان تا زما دومره سینا ټنډه کړې ده والله چې دا دویمه لور مې هم درکړه. دویمه لور اعلان یې وکړ وله ورکړه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. نن سبا خو خلک د حضرت علی رضی الله تعالی عنه شان د دې وجې نه ډېر زیات اوچتوي چې کني هغه سره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام یوه لور وه. ګوره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د شان نه انکار نشته. زمونږ ستاسو دا ایمان دی چې د چا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه سلام دلی محبت او مینه نه نو هغه سړي په اسلام او ایمان کې زمونږ شک دی. دغسې که نه ولیکن یوه خبره ده شان د عثمان د حضرت علی نشي رسېدلی. دلته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله یوه ښځه وفات شوه نو بله پیغمبر علیه السلام ورکړه. څه وخت بعد بله هم وفات شوه. بیا دلګیر ناست دی ډېر خفه دی. یا رسول الله د خپل کور په والا په وفات باندې نه یم خفه. یا رسول الله خفه ځکه یم چې ستا لور نه زما کور خالی شه. نسبت دا و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زما کور کې ونه هغه هم لاړه رحمت هم اوچت شه. وایي ای عثمانه ای خلقو ټول واوره ای ابوبکر صدیق ته هم واوره ای عمر فاروق ته هم واوره ای حضرت علی ته هم واوره ای طلحه ته هم واوره ای زبیره ته هم واوره ای تمامو صحابه کرامو ټولې واورې زما دې په خدای باندې قسم وي